برو مسلمانان یو بل سره خیال کوي نو د دوی ورورولي هغه خپل کور کې قائم او دائم وي. که د هغې خیال نه کوي نو ورورولي به ختم شي. یو په هغې کې سلام اچول. د سلام خو مې ورته اجمالاً ذکر کړو چې د سلام درې مطلبه دي. اول دا چې دا مسلمان بل مسلمان ته وي خدای دې په تا سلامتیا خپله نازله کړي، تا دې خدای د مصیبتونو او غمونو نه وساتي، نو هم ورته جواب ورکړي. دویمه دا چې وروره ته زما د طرفه په امن اوسېږه، زه به ستا عزت ته، ستا مال ته، ستا عهدې ته، ستا ښځې، ستا بچو ته، ستا جایداد ته، ستا دکان ته او په بد نظر ونه ګورم. نو ورته وي تم زما د طرفه محفوظ اوسېږه. یو بل ته د سلامتیا پیغام دی. دریم سلام د خدای نومونو، خدای دې ستا عمل شي، او ورته وي خدای دې ستا عمل شي. نو یو مسلمان چې بل ته دعا کوي نو قسم دې که زړه کې لس منه دشمني وي هغه دشمني به ختمېږي. دا ښکلی تعلیم دی زمونږ د دین، خو د دې تفصیل دی احکاماتو کې چې پچا به سلام اچي او پچا به سلام نه اچي. نو د هغې متعلق یو د درې خبرې درته عرض کوم، بیا یو دو خبرو چا راته دغه رالیږلې د هغې بیان درته کوم. زمونږ د قرآن شریف دا تعلیم دی چې څوک په تا سلام واچي نو ته به د هغې نه خشته سلام جواب ورکې، او کنی کم از کم د هغې په شان به ورکې. د دې وجه نه عالمان وایي اول کې سلام سنت دی او د هغې جواب واجب دی بلکې فرض دی. ځکه خدای حکم کوي فحیو باحسن منها او ردوها. نو اول کې سلام سنت، جواب فرض. سلام به پچا نه اچي او پچا به اچي. نو زمونږ په فقه کې تقریبا 19 قسمه خلق دي چې په هغې به سلام نه اچي. څه داسې دي چې د عبادت د وجې نه مشغوله وي په عبادت کې، او څه داسې دي چې د ګناه د وجې نه به پې سلام نه اچي. اول لکه مونځ چې سړی کوي سلام به پې نه اچي. په ابتدا د دین کې سلام اچول نه و، نو هغې به جواب هم ورکاو، بیا حکم ختم شو. بیا به په اشاره جواب کې د اشاره هم ختم ده. خو که چا باندې سلام واچو او د په اشاره جواب ورکړه نو مونځ یې نه ماتېږي او سلام علیکم دی ورته داسې. دویم چې څوک په تلاوت کې مشغوله، دروم چې څوک ځان له په خپل ذکر کې مشغوله، دریم د خطبې وختي مثلا، څلورم درس وي، پنځم مثلا ډوډۍ ته خلک ناست دي نو سلام پې مه اچوه. البته که ته وږي او دا دې امید وي چې زه پې سلام واچم نو ما به ځان سره کښېنئ نو بیا خیر د سلام پې واچوه. څوک غسل کې مشغوله وي حمام کې سلام مه پې نه اچي. څوک ټبر سره خبرې کوي سلام مه پې نه اچي. ځوانه ښځه چې مخې له راشي او ځان لای سلام مه پې نه اچي. که ډېرې ګڼې ښځې نو خیر دی، یا بوډۍ ښځی چې د فتنې محل نه. چې څوک په شطرنج په کیل مشغوله وي د جوارو، زه خو چې څوک سګرټ څکي نو په هغه باندې سلام نه اچم. او چې څوک په هوټل کې ناست دي چیز کې او ګانو ته یې غوږ ایښي په هغه سلام نه اچم. نو چې څوک په څه ګناه کې مبتلا وي د ګناه وخت کې پې سلام مه اچوه، پرېږده. نو نسواري سړي چې نسوار یې دړی خوله کې اچولې، یا سګرټ یې خوله کې نیولې، یا ګانو بجانو ته ناست دي، یا ټلویزیون هغه غلطې دغه اوري او ویني، نو هغې باندې سلام مه اچوه. اول سلام بیا چې سړی چې کور باندې باچوي. خو زمونږ پښتانه په کور سلام دا ډېر سخت بد ګڼي. یو عالم بیان کو چې کور ته لاړ شي نو سلام اچوئ، نو بل پښتون مې اوس رانه دوسان جوړوي چې کور ته لاړ شو سلام واچوه. لکه دا د دوسۍ خبره ده.
قسم دی زمونږ د ښکلي پیغمبر نه لوی څوک نشته او هغه په کور سلام اچولی دی او چې په کور سلام واچې خدای برکات نازلوي او شیطان وایي زه زما د ملاس دی ځای و هغه ختم شي او خدای هغه کور د فتنو نه محفوظ ساتي ټبر سره داسې جن مه تېروئ لکه د پردي ډېر